سلامونه په خیرونه ستړي مشئ په خیر پښتونخوا د څنګه تاسو ښه ټیپ ټاپ په مزه کې لیدونکو په خیر پښتونخوا یو بل نوی اپیسوډ سره ستاسو په ټلویزیون باندې موږ دا وخت حاضر یو هم پښتون دا وخت تاسو ګورئ او د هم پښتون سلوګن دی هم پښتون یو نوی سفر او نن بیا یو نوی ورځ یو نوی سحر دی چې موږ تاسو سره ملګري یو په دې پروګرام کې موږ تاسو سره میلمانه لرو د سپورت سره چې څوک مینه لري نو واه او که د میوزیک سره څوک مینه لري نو واه واه نو دا زمونږ نن پروګرام کې میلمانه دي د دې فیلډ سره چې ما تاسو د دې تعلق دی هغې سره به نن ګپ شپ او خبرې کوو او انفارمیشن به هم له تاسو سره شیر کوو د هغې د فیلډ حوالې سره خو دا وخت سحر دی او سحر چې اول مونږ لاړ شو د صحت ځکه چې صحت ډېر زیات مهمه دی که نه وایي صحت وایي نیمه پادشاهي ده زه یم چې پوره پادشاهي ده چې صحت دې روغ وي که نه نو هر څه به خوند درکړي او چې صحت دې روغ نه نو د بلبل آواز هم در باندې بدلږي نو د صحت سره زو د ډاکټر وسیم طرف ته چې هغې جیم کې نن موږ تاسو ته کوم ایکسرسایز ښیي راځئ چې دا وګورو او بیا واپس راشو السلام علیکم زه یم ډاکټر وسیم نوی اپیسوډ سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو ډېر خلک متوایي چې موږ سره د ایکسرسایز ټایم نشته موږ ډېر بیزي یو جاب ورک داسې دی آفیسز کې کار دومره زیات وي څه مونږ ته ټایم نه ملاویږي د ایکسرسایز کولو نو نن ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته مونږ ښیو یو 20 منټس به هم نه لګي په دې ورک آوټ کې اوس تاسو خپل د ډے سټارټ کوم دی که دې ایکسرسایزونو نه والئ نو ډېره فایده به ستاسو ته وشي دا بهانه به ستاسو ختمه شي زمونږ سره ټایم نشته یا مونږ سره اکوپمنټ نشته ولې څه ډېر سمپل او ډېر زبردست ورک آوټ مونږ ستاسو دپاره راوستی دی نو نن به مونږ ګورو چې هغه کوم 15 ایکسرسایزونه دي تاسو به کوئ او په 20 منټس کې دننه به کیږي او انشاءالله ډېر افیکټیو به وي او تاسو ته به ښه زبردست ریزلټس ملاویږي راځئ جوجو نو نن مونږ به ایکسرسایز کوم تاسو دپاره سلیکټ کړي دي 5 ایکسرسایزز دي واکنګ لنجز جمپ سکواټ شو دې نه علاوه پش اپس به وي اور جمپ ټویسټ به وي اور هائی نیز به وي دا ایکسرسایزونه دي ټوټل 5 او کولو طریقه څه ده تاسو به ونس دا یو ایکسرسایز سټارټ کې نو 15 ریپیټیشنز به وي ټیک شو یا 15 سیکنډز دپاره او نان سټاپ به وي لکه یو پراپر سرکټ څه څومره دی که نه هغه به تاسو وداوټ ریسټ به کوئ لکه تاسو څه واکنګ لنجز سټارټ کړو نو واکنګ لنجز تاسو وکړو 15 یا 16 تاسو وکړو دې نه علاوه هغه نه پس تاسو جمپ سکواټس وکړو 15 ریپیټیشن 12 to 15 ریپیټیشنز وداوټ ریسټ اور بیا به تاسو پش اپس طرف ته لاړ شئ بیا به جمپ ټویسټ وي اور بیا هائی نیز نو دا څه کله کمپلیټ شي پراپر یو سرکټ نو بیا به تاسو یو 3 منټ ټایم اخلئ چې تاسو ریلیکس دی تاسو ساه واپس بحال شي اور بیا به تاسو سیکنډ سیټ کوئ نو 3 to 4 سیټس تاسو ټوټل کولی شئ 20 منټس کې دننه دا ټول سیشن کمپلیټ کیږي نو راځئ وګورو څه کوم ایکسرسایزونه دي واکنګ لنجز نه سټارټ لوور باډي ډېر ښه ایکسرسایز دی دا بیک به ستاسو سټریټ ساسې اکثر خلک څه لکه ځان مخکې طرف ته بینډ کړي نو هغه کې بیا بل مسل ګروپ ټارګټ کېږي نو دا مونږ زیات فوکس کوو کوارډسپ دپاره هیمسټرنګ دپاره څه دا ښه زبردست طریقې سره ګلوټس هم ستاسو انګیج شي تاسو که لږ لین فارورډ شئ مخکې طرف ته نو ګلوټس زیات انګیج کېږي ګلوټس زمونږ لارجسټ مسل دی نو دا زمونږ فرسټ ایکسرسایز شو وداوټ ریسټ به اوس مونږ ورځو جمپ سکواټس طرف ته که تاسو ته د نی ایشوز دي نو بیا تاسو دا ایکسرسایز به اوایډ کوئ که تاسو ته څه نی پرابلم نشته پینز نشته نو بیا تاسو دا ایکسرسایز کولی شئ وداوټ ریسټ 10 12 15 ریپیټیشن نه سټارټ والے څومره ستاسو دپاره لکه څومره ستاسو فټنس لیول دی ٹھیک شو لینډینګ کې به خیال کوئ څه ډېر تیزۍ سره به نه راځئ او مکمل فیټ باندې به تاسو ځان لینډ کوئ داسې نه وي چې صرف لکه تاسو ته څه نقصان ونه شي نو دې نه پس اوس راځو پش اپس طرف ته ډایرکټ به مونږ پش اپس طرف ته ځو 15 ریپس دې پراپر ایکسرسایز چل د پش اپس مونږ تاسو ته په تیر ویډیو کې ښیلی و چې څنګه کوم څیزونه به تاسو خیال ساتئ که تاسو دا پش اپس نشئ کولی نو نی پش اپس وکړئ که هغه هم نشئ کولی نو وال پش اپس وکړئ خو لکه دا سرکټ به تاسو داسې برابروئ جمپ ټویسټ به شي دې نه پس سلو
جو خو لږ تیز دی دی کې نو هغه لږ تیز هم کولی شي خو ستاسو خپل ترتیب سره خپل فټنس لیول سره لکه د اوبلیکس دپاره ډېر ښایسته ایکسرسایز دی ډېر زبردست او دې نه پس اوس های نیز شو نمبر آف ریپس هم تاسو شمارلی شئ ټایم هم تاسو شمارلی شئ خو ځان ته بس دا اوس مکمل یو کمپلیټ سرکټ وشو اوس به 3 منټس ریسټ وي او هغه نه پس دوباره به دا ایکسرسایز مکمل په دې ترتیب سره به کوو وداوټ ریسټ دې کې زموږ مقصد څه دی څه سټرنګ ټریننګ لکه د ستاسو مسلز ایکسرسایز کوم شو دا ورسره څه کله مونږ ریسټ پکې کم کو نو مونږ هارټ ریټ سیوا کو نو کوم کسان څه فیټ برن کول غواړي نو هغوی دپاره دا ایکسرسایز ډېر زیات افیکټیو دی نو سٹارټ کوي ولې څه څو پورې ستاسو عمل نه وي کړی نو زموږ د ویډیو جوړولو مقصد به نه پوره کېږي نو سٹارټ یې کوي عمل پې وکړئ چې ستاسو فایده وشي څه وایو هغه کوم او دا په د کیمرې ته شاته یو کس دی هغه په فرمایش باندې نو زه امید کوم چې ستاسو به فایده حاصله کړې وي ایکسرسایز کولو مقصد ستاسو فټ کول دي نو خبرو باندې عمل وکړئ چې ستاسو فایده وشي نیکسټ اپیسوډ سره به بیا حاضرېږو هغه پورې الله په امان نو خانه که پاپې دې کار کوي که نه نو مزلونه به وکړي صحیح ده نو دا ایکسرسایزز چې کوم تاسو ته ډاکټر وسیم وښوده دا تاسو به ظاهره خبر ته کتلي وو که تاسو نه مس شوي نو زموږ د یوټیوب چینل شته دی د هم پښتون تاسو هغلته دوباره ریپیټ باندې بیا کتی شي بیا کتی شي چې تاسو ډاکټر وسیم ایکسرسایزز څنګه ښودلي وو هغه تاسو په خپل کور کې یا جیم کې هغه څنګه کولی شي همدې سره غواړم چې لاړ شم د یو بریک طرف ته یو بریک کلو هغې نه پس راځو خپلو میلمنو سره به ګپ شپ لګو نو یو ورکو نه یو دونه ورکوټې شان دمه ستړي مشئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو ورزش لوبې ایکسرسایز دا د صحت دپاره ډېرې زیاتې ښې دي او بیا خاص کر کله چې د ځوانانو خبره کیږي که نه نو د ځوانانو انرژي پکار ده چې مثبت طرف ته پازیټیو وی ته یوسو او د لوبو نه ښه نور څه کیدلی شي او لوبې فایده دا هم لري چې زموږ ځوانان د یو ډېر ښه مشغله او پیدا کیږي بله ټول لویه خبره دا ده چې دغه د لوبو د لارې دوی کولی شي چې د خپل هیواد د خپل وطن نوم روښانه کړي نو هغه که بیا زموږ ارشد ندیم وي چې اولمپیک کې تاسو وکتله چې په هغې کې نړۍ و په ټوکیو کې او ارشد ندیم پاکستان ریپرزنټ کولو او هغې ته افتخار وړو نو زه دا وایم که ګورمنټ او مونږ او تاسو دغه ټول ځوانان کوم چې په لوبو کې انټرسټ اخلي او لوبې کوي هغه چې هره لوبه ده پکار دا چې هغه موږ سپورټ کو هغې دپاره موږ زمینه داسې برابره کړو چې هغې نور ښه وځلیږي ځکه که یو لوبغاړی ځلیږي نو د هغه ځلا سره د هغه وطن ځلیږي شاته چې زما د سپین شین بیرغ ګورئ دا ورسره ځلیږي ما سره داسې یو لوبغاړی ناست دی چې هغه سره به زه خبرې کوم ما سره ناست د رګبي لوبې پلیر دی صهیب ودود خان ستړي مشئ Thank you so much. جوړې صحت ښه دی for having me on the show. تاسو ښه الله کرم دی ښه دا راته وایي چې پیدایش هم ځکه زیاتره خلک دا چې تعلق یې خو د یو ځای سره
خو پیدا شوي یا لوی شوي بل ځای کې. نو تاسو راته وایئ چې تاسو هم ثوابۍ کې پیدا شوي لوی شوي؟ زما پیدایش د اسلام آباد دی. ښه. I've been living here since 26 years now. ښه. نو ثوابۍ ته تش مونږ څه ښه بل دی پسې ځو. او څنګه چې اختر لاړ یا ستاسو خبره که نه مړي ژوندي له دې علاوه it's just that مونږ دلته کې لوی شوي یو بس دلته کې ټول زموږ سیسټم دی. دا راته وایي چې تاسو څو وروڼه خویندې یې؟ مونږ 3 وروڼه خویندې وو، مخکې زه یم، ما نه پس بیا خور مې ده، بیا مې ورور. ښه، نو ته مشر وروڼه خویندو کې که نه؟ ښه، صحیح ده. نو دا راته وایي چې مشر وي نو ظاهره خبره ده او بیا هغه زوی وي نو پښتانه خو زامنو تاسې هم خوشحالي کړې. بالکل جی داسې خو نو بیا خو به ډېر نیازبین وي کور کې او جی نیازبین خو هم ځکه چې I was the first kid in my family. ښه. بالکل او جی زه ډېر زیات نیازبینتوب کې رالوی. دا راته چې نوم در باندې چا ایښی دی؟ زما نوم زما نیکه ایښی و. ښه. او صهیب هغه ماته ډېر په هغه ویلي چې زه رالوی شم نو هغه ما یو ورځ زه راونیسلم، زه یې کېنولم چې زما ستا نوم ایښی دی او ستا نوم مطلب دی چې upright personality. No, you have to be like that. نو هغه ډېر په شوق باندې ځکه I was the first kid نو ډېر زیات هغې باندې. ښه. نو دا راته وایي چې بیا نو سکول هم اسلام آباد کې تاسو ویلی؟ سکولینګ زما ټول اسلام آباد کې شوی دی. فرام پری نرسري onwards to class 5 ما بیکن هاوس کې سبق ویلو، F11 والا برانچ کې اسلام آباد. هغې نه پس I shifted to Roots school system. Roots نه ما خپل بیا نور ایجوکیشن کنټینیو کو او ما خپل A levels هم Roots نه کمپلیټ کو. او after that when I ended with Roots زه بیا فاسٹ یونیورسٹی ته لاړم، خو لږ انسرټنټي زندګۍ کې مختلف کیسز راځي. نو 2017 کې زما بابا ډیتھ وشو، نو هغې نه پس بیا I had to take control of things. زما بزنس دی په سټي صدر روډ کې، نو I take care of that as well. نو هغه ما هلته نه پرېښودلو، بیا I continued my studies through an external program. نو اوس ما خپله ډیګري یونیورسټي اف بکینګهمشایر نه کړې ده and I have my bachelor's in arts of business management. ښه، زه به راځم ستاسو د سکول لایف ته. که د سکول کې ماته وایي چې څنګه سټوډنټ وي، ځکه اکثر چې کوم خلک ډېر نیازبین وي که نه نو هغوی بیا ډېر تکړه نه سبق کې. سکول خبره که زه وکړم نو چې کوم ټیچرز زما باره کې ریمارکس و هغه به همیشه دا و چې he is a very intelligent student but he doesn't give time to his studies. نو الحمدلله چې ما دومره لاک کړی نه دی سبق کې، خو بٹ I was not an outstanding student ځکه زه به هر وخت سپورټس کې بیزي وم. نو دا راته وایي چې داسې وی چې لکه ته به کور ته راغې نو مور به در باندې په زوره هوم ورک کولو که نه ته به خپله کړو؟ تاسو به شاید یقین ونه کوئ، خو زما ماما چې کومه ده هغه O levels پورې فاینل ایئر پورې ماته یاد شي چې هغه به شپې 12 بجو پورې ما سره ناسته وه او هغې به ماته وایي چې ته سبق ووایه، چې ته ختم کړې نو بیا به زه وده کېږم، ګینې که زه لاړم نو ته به سبق نه وایې. بس هغه د ماما په زور باندې مونږ سبق ویلی دی. صحیح ده. نو دا راته وایي چې تاسو پسې کوم وروڼه خویندې د هغې تاسو پسې چې کوم خور ده هغې سره اکثر وروڼه خویندې د خپل منځ کې هم لږ چې دي وران یې خپل منځ کې بالکل. او شروع کې مونږ به ډېر جنګونه کول، خو اوس الحمدلله چې now we're grown ups نو she is the intelligent one. نو هغې تاسو سره یو ځای سکول کې و؟ هغه ما سره بالکل سکول کې و، ډیکن هاوس کې مو روټس کې. ستا شکایتونه به کور ته راوړه؟ بالکل جی، زما خو به هر وخت شکایت و، زه به هر وخت سکول کې دی خوا خو پټېدم چې دی مې ونه ګوري. او جی بالکل دقه شانته و. صحیح ده. دا راته وایي چې کور کې والد صاحب زیاته سختي کوله ماشومتوب کې سکول ټایم کې که امي، ځکه چې امي پتا وي چې شپې 12 ماما سره ځکه تاسو ته ما ووایي ماما سره زما داسې تعلق دی چې څنګه لکه شي از جسټ مای بیسټ فرینډ، لکه آی کین ټیل هر انیثینګ. او بابا چې کوم زما الله جنت وبخي هغه ډېر سټریکټ و، ځکه هغه به غوښتل چې هر چیز په ټایم باندې وشي، برابر وشي، سبق کې لاک نه کوي. هغه خپل بزنس کړی و، هغه دا غوښتل چې آی فلای ابراډ او هلته زه خپله زندګي تېره کړم، خو بس هغه قسمت خبرېږي نه. ښه، صحیح ده. اوس راځمه د رګبي طرف ته چې موږ ته لږ وایي او لیدونکو ته هم د دې رګبي د لوبې په حوالې سره اول خو موږ سره څه معلومات شیر کړي، بیا به تاسو نه پوښتنې کوو. رګبي که زه تاسو ته په 2 سنټنسز کې کمپلیټ کړم، اټس ا سپورټ اف هولیګنز پلیډ بای جنټلمن. دا یو داسې سپورټ دی که تاسو بهر نه وګورئ نو تاسو به وایئ چې دی ډېر زیات
आपस के ډیر फिजिकल गेम دی او ډیر زیات بدی کې جنگونه ای خو rugby is a sport that is led by the referee in the game. Referee is just like a father figure on the field. نو چې سره referee وای هغه مخامخ نه زه ویلی شم نه زما کیپټن څه ویلی شي. Rugby is a game that is played by 15 people. دوه پاکس دي each team 15 each side. دی کې بیا 7th format هم شته 10th format هم شته مختلف قسم هغه دي خو مین چې کوم دا رګبي او it was started چې کله شروع شو نو دا 15 each side و دی کې بیا دوه پاکس راځي یو forwards pack راځي یو backs pack راځي forwards pack چې کومي دا لږ غټ کسان is a forward یم نو they are in the game for the physical impact basically او بیا چې کوم تاسو back سي هغه تقریبا 8 کسانی backs او هغه چې کومي they're the lighter ones so they're more quick and they're more agile towards the game. صحیح ده دا راته وایي چې دا نیشنل گیم د کوم ملکونو دی national games مونږه 2019 نه دا خپل رګبي چې کوم دی کنه دا د کوم ضلعو به ده ها رګبي انیشلی که زه تاسو ته ټولو نه زوړ کپ چې کوم which was played rugby د پاره that was played in India. The first cup played was in India. او دا اصل کې بیسیکلی UK او موستلی دا چې کوم فیجی او کوم زمونږه دا نیوزیلند او داسې آیلینډز دي دا دی باندې ټولو نه زیات گیم دا لوبه کیږي او چې کوم نیوزیلند باندې نوم واغستو آل بلیکس نیوزیلند ټیم چې کوم رګبي ټیم دی هغه دې نون بیټر بای آل بلیکس هغه دنیا ټولو نه ښه ټیم دی دی وخت کې and they've been good since 20 years or so. Yes. ما وی کدا د خیر د UK د ځکه چې خیر کرکټ هم ویل کیږي چې د استرالیا and then بیا د انګلند UK USA دا it's rugby is played all over the world خو it's more of a game that is played by the islanders دا چې دا ویسټرن طرف ته زیات دغه دی جی بالکل دا ایشیا نه زیات کنه ایشیا کې هم اوس راتلون شروع شو ځکه مینس کې بیا سب کانټیننټ او بیا زمونږ وارز شو مختلف قسم نو زمونږ حالات مونږ ډیر بیکورډ لاړو خو لکه چې سوچو کین نو انډیا was the first country playing a rugby cup صحیح ده ښه اوس دا راته وایي چې داسې یو ملک چې الته خو هاکی کیږي سکواش کیږي کرکټ کیږي ته څنګه دې طرف ته لاړې زه که تاسو ته وایم بچپن نه زه سپورټس ډیر زیات فالو کوم be it hockey cricket be it anything I've played every sports او squash مې نه ده کړې خو نور چې تاسو هم سپورټس نوم والے I've been there okay او زه سپورټس فالو کوم هم ټیمز هم فالو کوم پلیز هم فالو کوم تاسو نه زه دا تپوس کوم اوس زمونږ اولمپکس شو where was our hockey team nowhere to be found زمونږ کرکټ ټیم صحیح ده ډیر ښه دی but on the big occasions they do not perform ډیر مسلې مسایل دي دا روسنی موږ سیریز چې وګورو بیا coming towards rugby چې زه رګبي ته څنګه لاړم 2017 کې ما تاسو ته وې زما بابا ډیث وشو او early 2016 کې ما رګبي شروع کړې وه when my father passed away هغې نه پس ما چې رګبي why rugby زما سوال دا دی چې why تاسو why rugby اچھا why rugby is ځکه چې تاسو ما ته ګورئ I have a big build so rugby is the only sports that requires the biggest boys okay no لکه چې اوس غټ کس هغه کرکټ ته لاړ شي هغه نه کوي فوټبال ته لاړ شي هغه نه کوي خو rugby is a sport that looks forward to big guys which is کله rugby ته لاړم ما ته یاد شي I was 145 kgs at that time and I was welcomed by wide arms چې راشه تا نه ښه مونږ سره ویټ کې کس نشته نو when I went there I saw that love I saw that brotherhood no it brought me to rugby نو بیا 2016 کې تاسو ما رګبي شروع کړه and 2017 after my dad passed away that was the point چې بس I really got into rugby okay دا راته وایي چې رګبي تاسو چې لاړئ نو هغه د دې دپاره څونه تیاري کوونی څه یې هغه راته لږ خپله وایي رګبي دپاره دوه شیزونه چې کوم دي ډیر زیات امپورټنټ دي یو خو ستاسو فلیکسیبیلیټي ډیره پکاره ده so you don't get injured easily دویم ستاسو you need to have a good stamina د فلیکسیبیلیټي دپاره څه ایکسرسایزز کوئ تاسو بالکل فلیکسیبیلیټي دپاره مونږ ایکسرسایزز کوو چې زه تقریبا 5 days a week جم ته ځم نو هغې 5 days کې right before I start my exercise and right when I'm done with my exercise هغې دواړه ټایمونو کې زه stretching کوم full body stretching کوم
so I don't get any injuries. ښه Yes. او بل تاسو د strength خبره وکړه Strength خبره مې وکړه او د stamina ډېر زیات ضروری دی ځکه it's a game played over 90 minutes او ډېر زیات physical game دی دینه زیات ما دا وی کنه هغه یو د پاس چې راځي کنه so you need to be very efficient because تاسو لاندې ځای you need to get up you need to be back 15 man اوس تاسو لوکوټي رګبي زه لګ تاسو ته explain کوم there's a 15 man line defense یو ټیم اٹیک کوي یو ډیفنس کوي کدی کې یو کس یو پلر ځای کې نی you get a gap the other team can go by when you get down you need to be back because you need to bring that ball back again no it's very it's a very physical game and a very demanding game for your body صحیح ده ښه نو اوس دې خبرې لازم چې په ستاسو په رګبي کې داسې پلیئرز چې هغه ستاسو خوښي رګبي کې او کوم ټیم ستاسو خوښ دی زما فیوریټ ټیم خو چې زه وایم چې رګبي څوک هم ګوري دیټ سې چې آل بلیکس خو د سیکنډ بیسټ ټیم فور می وډ بی فیجي ځکه د هغوی ډېر غټ کسان دي او اینډ دی آل هغوی رګبي چې زه تاسو ته یو ډېر ښه هغه وایم چې رګبي هغوی په رګبي بال باندې نه زده کوي they play rugby all their lives with coconuts ځکه هغوی سره هغه نشته اوس لکه تاسو ما نه مخکې هم تپوس وکړو چې دلته سپورټس مختلف دي فیجي کې هیڅ قسم سپورټس نو they only opted for rugby they started playing with coconuts now they're the best team in sevens wow نو ښه اوس ته دا وایي چې کله ته دوبۍ ته راغلی د رګبي ګیم د پاکستان ریپرزینټ کول لپاره هغه راته لږ وایي Dubai Sevens is the biggest دا ټولو نه غټ Dubai Sevens tournament دی all which is played all over the world دی کې ستاسو clubs دی کې ستاسو international teams different قسم sports هغه ټول راځي دا دبئی العین سپورټس سټي چې کومه ده هغې کې دا ایونټ کیږي نو زه چې هلته لاړم I went there with my club I was representing Islamabad Jinns which I have been playing for since 2016 نو مونږ هلته لاړو او we represented our club مونږ سره اوس تاسو ته داسې وایم چې مونږ سره دوه کسان د فیجي نه راغلي هغه یې هم مونږ سره ټیم کې وو one was from Australia and the other one was from Russia نو دا مونږ ټیم کې وو نو مونږ هلته لاړو we represented Islamabad Jinns we hired them as our players and we played there او زه به تاسو ته داسې وایم چې it was the best experience of my life ښه څو ورځې وی هلته هغې سره دا چې کوم ټورنمنټ دی it's a 3-day tournament and over these 3 days هغې سپورټ سټي کې around 3,000 to 4,000 matches play کیږي نو تاسو حساب ولګئ چې کم حساب باندې به هلته ایونټس رواني هغه 3 days it's full jam packed نو هغه ستا دپاره ډېر زبردست it was an eye opener and a very good exposure for me yes ډېر ښه اوس دې خبرې ته راځم که نه چې پاکستان کې تاسو د دې سپورټس فیوچر څه ګورئ او څنګه ګورئ ریسنټلی یو منث مخکې زمونږ کوم کلب د اسلام آباد جنس مونږ یو هغه واغستو چې مونږ به اوس ینګ پلیئرز ریکروټ کوو because مونږ چې کوم سینیئرز دي they're now 35 and above so they're almost done with their careers نو هغوی دا غواړي چې دې وخت کې مونږ ماشومان را یو ځای کړو لکوټي ایکسپوژر ورکړو پیرنټس ته او we start working on rugby. Rugby's been going on in Pakistan since I guess 1990s. Aghe waqt na dekho, but we haven't got the exposure yet. I've played with different kinds of people from different people all over the world. ډیر شي خلک لکه فیجینز دي بیا UK ناشنلز دي زمونږ خلک دي چې کوم هلته تللي دي اوس UK ناشنلز دي هغوی راشیایي منځ کې 2-3 کسان راغلي وو نو they were going very light about us چې پاکستان کې به رګبي نی او دا نی دا کوم کنه چې لکه ما شانه شروع د پوس کو چې ته څنګه رالی ځکه چې اکثرا خلک هغه لوب ته لکه ما کرکټ نه خو تاسو ته پته راځي اوبه کنه پرسنلی نو زم چې داسې لوبه چې هغه دلته دونه زیات ټلویزیون کوریج نه ورکوي هغه دونه دغه کیږي نه پروموټ کیږي نه نو تاسو څنګه هغه لوبې سره مینه پیدا شو نو ځکه ماته نه شروع کې دا تاسو وګورئ او دا چې لکه خبره داسې ده کنه چې لکه سپورټس خو رګبي دا که هاکي دا که کرکټ دا که فوټبال دی کنه نو هر یو لوبې له پکار د ایون کبډي چې کومه ده کنه نو هر لوبې له پکار دی چې کوریج ملو شو سپورټ شي
کنه صرف په یوې لوبه باندې نه دی پکې ټول ملک هر سیس چې کم دی خپل بجټ پروموشن هر یو په یوې لوبه لګي دا صحیح نه ده صحیح ده نو په دې وجه باندې ما ویلې چې تاسو سوای چې لکه تاسو سوای چې 90s نه دا رګبي لوبه په پاکستان کې روانه ده او اوس 2021 کې نو د دومره ټایم نه چې دا روانه ده ته څه ګوري چې آیا دې ته صحیح دغه میلاو دی I mean like exposure مته میلاو دی سپورټ وته میلاو دی کنه او فیوچر یې څه ګوري 2019 when Corona came, right before Corona we were having Pakistan national team camps. I think February کې دا Corona رالو January end تا اوس ته خبره کوم March کې مونږ ته زمونږ کوچ وی چې زمونږ میچز وی and this was the first biggest Asia Rugby Championship matches played in Pakistan. 3 teams مونږ ملک ته روانو China, Chinese Taipei and I think if I'm not wrong Thailand. No, these are the teams. अच्छा اوس یو بل خبره یو کال مخکې پاکستان was in Division 3 in Asia Championship. And مونږه میچز شویو قزاقستان سره هغه دلته راغلیو لاهور کې 2 میچز شویو we won those matches and we've been promoted to Division 2 دی وخت انډیا چې کوم دا زمونږه یو competitiveness دی هغه سره هغه Division 3 کې دی مونږه Division 2 کیو 2019 کې کدا championship matches شویو نو we would have gotten a very big مونږ ته یو لاره ملاو شوی و او خلکو ته به مونږ یو لاره ملاو شوی چې مونږ ورته ویلې چې دا رګبي ده د دې دا ایکسپوژر دی اوس دومره غټ غټ ټیمز را روان دي او دومره زیات میچز کیږي بٹ دیٹ couldn't happen so نو اوس چې کوم خبره ده چې زه څنګه رالم personally تاسو ته ما وې 2016 کې I just went over the F10 کې زمونږ کلب دی اسلام آباد جیم زه F10 کې اوسېږم نو F10 الته it's just a 5 minutes walk نو زه به هلته تلم خلکو ته مې کتل هغوی به رګبي کوله used to think this very physical او دا به ډېر زیات demanding وي but one day I just tried it for fun sake نو I figured out چې او زما seniors چې کوم دي اوس هم هغوی دا وایي چې you are naturally good at rugby I don't get it ځکه چې هغوی زما seniors دي خو هغوی ما ته دا وایي چې you're naturally good at it صحیح so getting into rugby and then opting rugby as a life was very easy for me. نو دا چې څنګه پښتانه خو زیاتره خل ور خو دنګ او غرغردي صحیح ده نو دا چې څوک رګبي کې انټرست لري نو هغه د پر لا اسانه ده کنه چې راشي ځکه چې خل ور دي خدنګ د پښتانه خو زیاتره هم ده پښتانه پکې ډیر هم دي ها صحیح ده نو دا راته وایي چې ګورنمنت یا فدریشن چې کوم دی هغه څومره توجه څومره هغې اټینشن دی د ستاسو دې لوبې ته زمونږ چې کوم اسوسییشن دی رګبي دیټس بیسډ ان لاهور مونږ ډېر ښه سینیرز دي او ډېر ښه زمونږ چیرمین اینډ آل اف دیټ ځکه چې هغوی چې څومره هغوی سره دې وخت کې ریسورسز دي هغې د حساب باندې هغوی چې څومره رګبي پروموټ کوي دیټ از ا ویری بگ تھنګ when rugby world cup started I saw a rugby chairman standing right next to the Rugby World Cup because he was invited there. Pakistan was known to them. So it's a big thing for me, And I think inshallah چې زمونږ سنه څه future کوي. دا راته وایي چې د رګبي لکه څنګه چې تاسو چې دا د پاکستان په کومو خارونو کې د دې ټیمز شته دی ځکه چې تاسو خو نېشنل وایز هم تللی یې کنه ټورنمنټس کې تاسو دا کړو دا راته لګوي اسلام آباد کې تش زمونږ یو کلب دی دیٹ از اسلام آباد جنس او یو چیز به تاسو کوېشن نه دی خو زه به ایډ آن کوم چې اټس ناٹ جسٹ اکارډنګ ټو می بٹ آر وننګ پرسنټیج شوز دیٹ اٹ از د بیسٹ کلب all over پاکستان اسلام آباد هغې نه علاوه که تاسو اسلام آباد نه ووځئ نو رګبي چې کومه ده اټس پلیډ ان پېښور پېښور کې هم زمونږ ټیم شته کې پي کې هم ټیم شته خو چې کوم زیات رجحان دی د رګبي هغه پنجاب سایډ ته دی ځکه تاسو ته ما ووایي چې هغه اسوسییشن دی هلته دی لاهور کې نو obviously when هغه چې یو ځای کې پلیس دی اوس لکه کې پي کې کې و نو هغوی به کې پي کې خلک پروموټ کولل زیات
خو ویت ټایم چې زه ډېر خوشحالېږم چې زمونږ لوکل هغه مي آی ګو ټو ریپرزینټ اسلام آباد خو چې زه چې هلته لاړ شم and I see teams from Sawabi, I see teams from KPK نو زه ډېر زیات خوشحالېږم کویټه نه هم ایون ټیمز راځي اټس ا ویری بگ تھنګ فار می کم ټورنمنټ شوي دي ګنه جی زمونږ لوکل ټورنمنټس چې کم او نو کم ځای کې اوس پوری شوي دي زمونږ کم ځای نه ټیمز راغلي بالکل جی زمونږ لوکل ټورنمنټس چې کم دي هغې کې هم ډیویژنز جوړ دي لکه 3 ډیویژنز دي اسلام آباد لاهور هاکس and there's another club from Lahore ماته LRFC هغه چې کوم دي دا 3 ټیمز ان آرمی چې کوم دا سلور ټیمز ډیویژن 1 کې دي بیا هغې نه پس ډیویژن 2 راشي ډیویژن 2 کې لاهور څه کلبز دي او یو کلب ما په خیال د KPK نه دی دین ډیویژن 3 کمز ډیویژن 3 کې چې کوم دي زمونږ د کراچۍ ټیم دی بیا د میجورټي KPK کویټا او د دې ټیمز دي ځکه هلته اوس رګبي سټارټ ما په خیال 2 کال هم نه دي شوي چې شروع شوي دي بټ دیر ګیټینګ سمویر نو لیټس ہوپ فور د بیسټ ورسره بزنس هم کې او جی زه ورسره خپل بزنس هم کوم زما بابا او زما نیکه بزنس کولو سنس 1985 sanitary related business دی راولپنډي کې نو هغه هم تاسو مخ ته وړئ یعنی اف کورس او ویل چې زرونه خويندو کې مشره بالکل ظاهري خبره ریسپانسیبিলিټي د فیملی ریسپانسیبিলিټیز مخ کې دی بیا رګبي دا صحیح نو مینج کې ارسه الحمدلله جی نه دی ټف ای ځکه چې تاسو به ځکه زما چې کوم روټین دی زه سهار کار لاړ شم غرمې کې واپس راشم غنټه سم لم نه پس بیا جیم نه چې څنګه واپس راشم then I have to eat again هغې نه پس بیا زه I need to get sleep in order to get back up again نو زما لکوټي خپل نور لایف افیکټ کیږي لایک سوشل لایف یا ملګرو سره آوټینګ او داسې زونه نو خو بس it's getting somewhere alhamdulillah صحیح ده وادم کړی دی که نه واده مالا نه دی کړی ښه صحیح ده او چې واده وکړې نو بیا به سوشل لایف څخه خامخا بیا خو به سوشل لایف ته راځم بیا خو داسې نه ده چې را به شي وبخلي وده به شي نه بیا به هغې سره هم خبرې کوې هغې له به ټایم ورکړې بالکل او جی دا خو ده ښه صحیح ده دا راته وایه چې تاسو وختي ویلې چې د رګبي نه علاوه نورې لوبې زه ګورم او ماته پته هم نو دغه د دې نه علاوه د نورې کومې لوبې خوښې دي دې نه علاوه ما چې کوم سپورټس کړي دي هغه ما ډېر په پروفیشنل لیول نه دي کړي خو ناسې چې د کتو حد سره او کولو حد سره لکه زه فوټبال ډېر زیات فالو کوم مانچسټر یونایټډ از د کلب دیٹ آی سټل لایک د بیسټ لکه زه اوس هم رګبي کمه ګورم خو هغې میچز زیات ګورم هغې نه علاوه I've played football, I've played cricket, badminton, table tennis, you name it چې کوم سپورټس والا کس هغه ما کتلی دي لکه زما سره اوس نور خلک دي رګبي کې هغې نه چې تاسو تپوس وکړئ هغې شروع نه they've been into sports that's it صحیح ده دا راته وایه چې د میډیا څومره رول دی د یو لوبې پروموټ میډیا ډېر زیات رول دی ځکه چې زه تاسو ته داسې ووایم چې زمونږ یو میچ و شروع کې زه رګبي ته رالم نو PTV ته دی ویلي چې تاسو زمونږ کوریج وکړئ نو PTV واز دیر and I remember چې زه میچ نه پس واپس خپل کور ته رالم نو زما کور کې زما نیا پوپوم راغلی وه زما ماما وه ټول ناست وو او هغوی هغه میچ په ریپیټ باندې کتو ما ورته نو ویلي بټ دې کیم ټو نو ځکه چې میډیا هلته کې وه PTV every single person watches it نو که میډیا دې کې زموږ سره لکوټي هیلپ آوټ وکړي نو I think we can achieve very big things in rugby ډېر ښه نو ما خو شروع کې تاسو سیګمنټ په شروع کې دا خبر وکړه چې ځوانان انرژي لري د هغې انرژي پازیټیو وی کې ښځې کې هغې ته پلیټفارمز پکار دي چې خپل انرژي هغه ځای کې ولګوي ډېره زیاته مننه چې رالی ډېر خوند یې تاسو سره خبرې اترې نورې کامیابیانې تاسو ته غواړم نور هم وځلیږي ځکه چې کله به ته ځلیږي نو پاکستان به در سره ځلیږي ډېره زیاته مننه تھینک یو سو مچ جی لیدونکو دې سره پروګرام کې ورکوټ شاندمالم د مې وروسته راستانه کیږو په خیر پښتونخوا ستړي مشئ په خیر رالی په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس چې ما سره کوم میلمه ناست دی صحیح ده هغې د ډېر ښایسته علاقې سره تعلق دی هغه طرف ډېر زیات ښایسته دی او نن سبا خو وخت هم داسې دی چې د سکولو د دې چوډیانې دي او ګرمیانې دي
نو خلک د دې سوات او د بونیر او د دې طرف ته چې کوم دی پیښې کوي چې لاړ شي هغه ده او کوم خلکو چې هلته کې پیژنګلوي خپل خپلواني یا ځای نه خو خامخا هلته کې ځي ډېر ښایسته ځای او د دغه علاقې خلک چې بونیر ورته ویل کېږي ډېر ټالنټډ وي ځکه چې نن سبا تاسو ګوري ډېر ښایسته ښایسته شاعران هم د هغه ځای نشته دی چې هغې تاسو په سوشل میډیا پلیټفارم باندې ګوري چې ډېر ښایسته شعرونه هم وایي ما سره چې اوس کوم میلمه ناست نو هغه شعرونه وایي خو هغه په ترنم کې وایي صحیح ده نو ما سره چې کوم میلمه ناست دی هغه ډاکټر هم دی هغه سټیټکس فزیشن دی او سندرغاړی دی ما سره ناست دی ډاکټر محمد جنید خان ستړي مه شئ ډېره مهرباني څنګه ولې دې خندله ځکه مې خاندل چې بس دا خبره مې اورېده چې لکه بونیر خلک چې کوم دی یا کورس نن سبا تاسو ګورئ ډېر په دغه باندې راغلی که نه یا لکه هغه یو کنه On screens है ना, talented students हैं। उभर के आए हैं है ना نو هغه موږ ګورو د هغې شاعري د هغې اواز د هغې مثلا د هغې د ادب سره د ډېر څه ورته وایي چې هغه تړون موږ ګورو او موږ هغه موږ ته ښکاري نو دا راته وایي چې ډاکټر محمد جنید خان وړکوالی په بونیر کې تېر شوی دی بیسیکلی زما برد بار شوی و او هغې نه بعد د هلته نه بیا ایکسپورټ شوی پاکستان ته نو بیسیکلی فورت لکه زما تقریبا 4 کاله عمر و که نه بیا دلته رالم نو فضلیه کالج مردان زموږ کې پی کې ډېر ښه کالج دی که نه موږ بورډینګ کې لکه بیا واچولو که نه ټول نول زما مشرې ورور ښه نو چې بورډینګ کې وې نو پیرنټس چېرته وه بهر اوکې د اونلی پیرنټس چې لکه ما سره کومون لکه ما رونه دواړه لکه مشران او کشران مشران که نه زه کشر زه ټول نه بیا خو به دې ښه خدمتونه کړي کشر ورشه اوبه راوړه موږ بس بیسیکلی هغه هم داسې عجیبه ټایم و چې لکه زه ټول نه وړوکی وم او ښه دی چې لکه زما مشري رونه دواړه که نه سپورټ کولو دپاره لکه بورډینګ ته ماشوم 4 کاله لاړ شي نه خو دا اوس نه داسې لګي چې ښه وران ماشوم وي ما یو وران ماشوم بل وران ماشوم پیژني ښه صحیح ده ښه نو بورډینګ کې نو تاسو چې زما دواړه وروڼه ما سره و دا خره چې هغه یو که نه نو ته څه وي هغه والا وي زه به تا پسې خپل ورور راولم چې تا پسې جګړه وکړه داسې به دي زما بس هغه میډمانو ته به هم قهر راتلو که نه چې ولې هم وایي ولې وایي ښه نو سکولینګ ستاسو بیا نو سکولینګ بیا دلته موږ اسلام آباد ته شفټ شو بیا دلته موږ او پی ایف نه سټارټ وغځو 5th کې بیا 6 بس هغه ځای مې ټول سیکنډ ایئر پورې چې کوم دی هلته نه سټډیز کړي دي بیا راولپنډي میډیکل کالج کې زما ایډمیشن وشو نو مطلب دا دی چې کم ماشومان چې امي لک تاسو وی کنه چې بورډینګ سکول کې و ظاهر خبر د مور پلار بهر وو رونو سره نو بیا خو اټیچمنت هم تاسو درې ونه بل سره ډیر زیاتی او جی ښه پورا اټیچمنت دی جی لکه زما چې کوم دا بل رور دی لکه سنگینګ په حواله چې خبرو کوم هغه لکه زما بینډ کې موږ دواړه یو ځای یو لکه هی پلیز بیس ګیټار فور بینډ نه بل رور د سره ولې نه هغه مشرې بس هغه د او یا تاسو کوي نو مې زنانو هم پښتانه چې تاسو کوي دونه سبا کوم بیا دا کوي دا کار کوي صحیح نو دا ته چې سکول کې څوک ډېر تکړه وي ته ورور دی چې کوم سره بینډ کې دی دواړه به تکړه یا دواړه نه سیریسلی لکه مشرې ورور چې کوم زموږ هغه لکه ډېر انټیلیجنټ و که نه لکه هغه به لکه یو لاره به راته کېښوده بیا موږ په هغې باندې تلو جو بس هغه ټایم بیا دلته موږ ستا سر چې دا بل کوم رور دی کوم چې تا نه مشر دی ته چې چا پسې ستاسو عمر کې څومره فرق دی 2 years دا خو ډېر کم دی ښه بس زموږ درې لالا ورته وی نه علي ښه صحیح ده ښه نو سکول کې زه دا وایم چې لږ ستاسو مشر ورته وي چې هغه سبق کې زیات تکړه و ستاسو نه بیا چې اسلام آباد ته راغی نو تاسو بیا څونه ټایم د امي ابو نه هغې هلته کې و تاسو دلته کې وی لکه ما چې سټډي شروع کړه د هغې ټایم نه والا 4th کلاس پورې لکه موږ به صرف چې کوم هغه 2 میاشتې چوټیانې به نه کېدې زموږ په هغې بالکل او ګرمیانې هغه اوس هم کېږي خو دا چې کرونا په وجه باندې بیخي کلونو چوټیانې شوې نو بس هغې کې بیا موږ تایلنډ ته تلو یا باغی دلته راغلل نو بس همداسې به کېدو بیا 5th نه موږ دلته اسلام آباد ته شفټ شو بیا کانسټنټلی لکه 20 years دلته وشو زموږ اسلام آباد کې ښه ډېر نو دا راته وایي چې ستاسو خپله دا اراده وه که نه څنګه چې تاسو زما مشر ورور به وي چې یو لاره سمه کړه موږ بیا په هغې تلو میډیکل ته تلو جی میډیکل ته خو شوق و د سټارټ نه که نه زما والد او زما والده چې کوم د هغې وایي چې لکه په دې درې واړو ولې زموږ خور نه وه که نه موږ درې صرف وروڼه نو هغې لکه دا خواهش و چې یو دې پکې لکه
میډیکل تم لاړ شي کنه نو زما سره شوق مو نو بس بیا ماته لکه ډسکشنز کول د باره کې لکه څنګه خیال دې سما ته ټیک تا اس مسله نشته ما بل فیلډ ته سوچونه کو بس چې بیا چې زلته فرست ایئر کې لاړم MBBS کې نو چې مار سره وکتل نو لکه زما سره نورم شوق دغه شو کنه چې اټس سو نوبل پروفیشن نو بس هغه نه بعد بیا نه نوبل خو دې ډیر ګران هم دی ګران بالکل خیر راغه سم مسله نشته لکه په اني پوینټ لکه تو اوس چې دیشي تراله لکه میډیسن ته نو بیا خو به کې کنه بٹ دیر از نو ګوینګ بیک اوکے ګران بس نه خو دې یو لایک ډاکټر یو نه لایک ډاکټر نه دا د سینې چې فرست ایئر کې څوک راشي د کم نمبر د زیات دي د به لایک دی نه لایک نه هغه چې کوم پریکټیکل دغه تراشي بیا لکه ټریننګ ټایپ ته نو بیا هغه ایکوال شي لکه بیا دا ډیپند کوي چې څومره سکل فل دی یو انسان نالج خو ټول ته یو ولې چې لکه میډیسن کې چې بالکل لکه یو نلایک تاسو نه لایک مینز لکه چې سبق نه وي کنه نو دا څه بیا هغه لکه نشیتل سټپ ټو سټپ نو سم هاو سټډي وکړي چې لکه بره بیا ځي کنه ستاسو فیلډ چې کوم دی کنه سټاتکس فزیشن دا ما ډیر ریئر دی دا نو ما ما خپل دا نو دا ګروینګ فیلډ لکه بیسیکلی ډرماټولوژیست او پلاستیک سرجنز چې کوم دي کنه هغه د استټیکس فیلډ ته راځي کنه خو لکه زما سٹارټ نه په ډرماټولوژي کې مې اول لکه خپوره دغه زما شوق چې راشم کنه بیا زه 2019 ګریجویټ شوم نو ما وی لکه چې په اټ لیست لکه MBBS سره زما څه کوالیفیکیشن ضرور وي ما به د کینیډین بورډ نه چې کوم دی دا پوسټ ګریجویشن وکړو په استټیک میډیسن کې کنه دا لکه سیم هغه تاسو بدانی او خو تاسو بدا اوریدل چې پلیټلیټ ریچ PRP تھراپیز هیر دغه لپاره لیزر شو دا د فیلډ ته استټیک میډیسن وی بیسیکلی کوم ته چې ډرماټولوژیست بیا لکه زی کنه هغه دغه پریکټیس کی سو دیس از ګروینګ فیلډ نو لکه دا خپوره بوسدل ته کې فیوچر کې د خپوره سکوپ دی کنه او زما چې کوم ډیر شوق دی سره دین علاوه چې کوم دی لکه ما په فیملی میډیسن کې پوسټ ګریجویشن لکه کړی دی کنه په فیملی میډیسن کې بیسیکلی دای چې هر فیلډ ته یو فزیشن ډاکټر چې کوم دی هغه یو دغه ورکی دا پرایمری کیر ورکی کنه چې کوم دومره کوسټلی نه وي او اسم نه وي لکه بیسیکلی دغه مقصد دا دی چې د انسانانو او د هیومنز چې کوم دی دغه وکي هغه لکه قدر سره او لکه هر ټریټمنټ او کنه نو فیملی میډیسن دلته پاکستان کې بیسیکلی دلته چې MBBS خلکو کې نو هغه نه بعد چې د لکه فیملی فزیشن یا جنرال فزیشن شو کنه خو بیسیکلی هغه سکیل غواړي بیکاز یو هاف ټو لوک ایوری فیلډ کنه هر فیلډ به ته ګورې لکه ټول مریض خوږ شو راغی نو همدا جنرال فزیشن به خو هی شوډ بی دیٹ ټرینډ چې لکه د هر څه دی لکه پته یې ورته لکه دومره سکیلفل وي نو هغه ما لکه پای کې پوسټ ګریجویشن کړی نو ما هغه پیشنټ چې لکه کم ته چې ښه کیر نه میلاوي کنه نو هغه د پاره چې کم دی لکه د هیومانیټي د پاره هغه د پاره مس سروینګ کوم لکه پرایمری کیر هغه تم پرووایډ کوم لکه اټس ناٹ اونلی استټیک میډیسن هغه به می ټیک شو دا استټیکس فزیشن مارکیټ لګا ته تاسو جاب سي د دې جاب سي دا د دې زموږ جاب سي کوم دی هیر لاس ټریټمنټ شو PRP هیر ټرانسپلانټیشن نو دا خو ډرماټولوژیست هم کوي یا پلاستیک سرجن بیسیکلی ډرماټولوژي او پلاستیک سرجن ماته ستو وي کنه چې ډرماټولوژي او پلاستیک سرجن د فیلډ ترازی خو تاسو چې په دې دنیا کې وګورئ کنه استټیک میډیسن یو ځان له فیلډ دی او نو دا راته وایي کنه څنګه خويندې ورونه دي ډرماټولوژي پلاستیک سرجری او استټیکس اوکې کنه نو خويندې ورونه دي استټیکس کې چې کوم دي لیزرز راشي کنه نو ډرماټولوژي قسم د لیزرز لګ دغشته لګونه لکه ټریټمنټس د ډرماټولوژي د وخت نه غي کوي کنه خو بیسیکلی استټیکس یو بیا ځان له فیلډ کم چې لکه خويندرونه دي اپس کې لکه نو استټیکس کې کم ټریټمنټس د دې چې کوم د ټریټمنټ زب سټپ بای سټپ زم ټول ناول به دا خبرو کو چې لکه بوټاکس انجکشنز راغلي کنه او فیلرز بوټاکس هغه کسان لپاره چې په ینګ ایج کې لکه ورته د سن لایټ د وجنه رینکلز جوړ شي لکه سټیټیک رینکلز لکه ناست بنوي او داسې لکه بالکل سټیټیک لکه دغه به کنه چې لکه اس فیشل ایکسپریشن بنوي خو بیا هم لکه رینکلز په ډیفرنٹ ایریاز نو څه خلک دینه ډیر تنګيږي لکه اټس ناٹ نیسیسری چې تاغه د پاره ټریټمنټ وکي خدا سي کسان ډیر دي چې ډیر زیات تنګيږي چې زه خود لکه دومره ایج مینه دي رینکلز ور رال نو بوټاک شو بیا فیلرز رال د خلکو د پاره چې لکه اکنی سکارز وي یا والیوم لاس د فیس نه بیا غنه بعد هیر لاس ټریټمنټ په لک 90% اف میلز 80 to 90% هیر لاس خزو کې موز ډیر دي نو هیر لاس د پاره صرف چې کوم دی PRP شو وسره چې کوم دی مینوکسیډل تھراپي شو وسره چې کوم دی وایټامین C بایوټین هیر ټرانسپلانټیشن او په دغه کم پیشنټس ته چې کوم دی کم ټایپس والا ته چې کوم دی PRP ضرورت ته کم د PRP د پاره ټیک نه دی د ټرانسپلانټ کول غواړي دا د PRP خپل هیر لاس خبر بیا اکنی سکارز او اکنی چې کوم اکټیو اکنی دا
پوه شوې د هغې نه چې کم سکار جوړ شي کم چې هغه موږ چې ورته وایو چې لکه داغونه پرېږدي که نه په مخ باندې نو هغې دپاره چې کوم دی لکه اکنې خو ټیک شي خو بیا سکارس پرېږدي نو هغه هم یو غټه مسله ده که نه ولې چې په فیس د پاسه وي د هغې نو هغې نه ډېر خلک بیا تنګېږي بیا هغې ټریټمنټ بیا لیزرز صحیح ګوره د ډاکټر جنید ته د تلو یو فایده به دا وي که نه چې هغه به لکه تاسو سره ټریټمنټ خو کوي که هغه ستاسو سکین سره ریلیټډ څه هم مسله ده یا د ویښتو سره خو چې کله هغه تاسو ته درد کېږي یا تاسو ټریټمنټ شي یو ناٹ فیلینګ ویل اور یو آر ډاون نو بیا هغې نه پس هغه ګیټار دی ورسره او به تاسو ته بیا سندره هم وایي نو دا پیکیج چې کوم دی دا بل ډاکټر سره تاسو ته نشي ملاوی دی ښه نو اوس دا راته وایي چې میډیکل حوالې سره خبرې کوو خو زه یم چې تاسو نه څه واورم ټیک شو ضرور صحیح ده او چې ضرور او ځکه چې نن زما د بی پي ما داسې ښکاري چې لږ ډاون ده نو میوزیک سره به زه یم چې لږ اپ شي زما دغه بلډ پریشر ښه اوکې نو لیدونکو جی نه تاسو خیر وای بیا نه ما تاسو باره کې خبره کوله نه ما چې تاسو چې تاسو خپل وسله مسله رالیو مورچه کې ورته کېنئ نو زه به خبر وکړم لیدونکو تاسو به یقینا د جنید خان آواز اورېدلي او زه به اوس دا پوښتم چې د چا به راته د مویز به راته وی د مویز او جی مویز چې کوم دی زما لکه پښتو کې چې لکه پښتنو کې چې کوم تاسو ښه سینګر ونه آی ریلی لو مویز بھائی نه لکه زما ډېر ښه ملګری هم دی او نو زه د هغې چې کوم دی چې د پښتو خبر راشي نو زه د هغې لکه بیسیکلي غني خان شاعري ده خو دې ډېر ښکلې په دغه باندې دا کور کړی ده نو ما هم بیا هغه کور چې کوم دی په خپل انداز کې ده ښه پلیز نو بیا خو راځئ چې واورو د محبت بازار کې وګرځېدم د چا آواز د چا خندا خرڅېده څوک به د سترګو اشارو پسې تلل د چا آواز د چا ښکلا خرڅېده زمون بدرنګو چا تپوس نه کوو د ښکلو ښکلو به ښکلا خرڅېده غني خفا خالي لاسونه راغی نه اخلاص نه وفا خرڅېده نه به ټول عمر ځواني وي نه به ټول عمر دنیا وي بیا به ګران سوال او جواب وي ځان به ټینګ نه کې غني نه به ټول عمر ځواني وي نه به ټول عمر دنیا وي بیا به ګران سوال او جواب وي ځان به ټینګ نه کې غني د جنت حورې بس کړم چې یاران را سره نه وي بې مسته شراب بس کړم چې مولان به اسکی د جنت حورې بس کړم چې یاران را سره نه وي بې مسته شراب بس کړم چې مولان به اسکی نه به ټول عمر ځواني وي نه به ټول عمر دنیا وي بیا به ګران سوال او جواب وي ځان به ټینګ نه کې غني نه به ټول عمر ځواني وي نه به ټول عمر دنیا وي بیا به ګران سوال او جواب وي ځان به ټینګ نه کې غني د سورزو زندگی دا جام راواچوا ساقي دا وعده کړې خدای دا چې بخي بالي ونی د سورزو زندگی دا جام راواچوا ساقي
دا وعده کړې خدای دا چې بخي باندې ونی نه به ټول عمر ځواني وي نه به ټول عمر دنیا وي بیا به ګران سوالو جواب وي ځان به ټینګ نه کې غني نه به ټول عمر ځواني وي نه به ټول عمر دنیا وي بیا به ګران سوالو جواب وي ځان به ټینګ نه کې غني. واه واه ډیر خوند یې وکړو ډیر زبردست یقینا د مویس په غږ باندې موږ اورېدل ستا په غږ باندې نورم خوږ ښه نو اوس به راځم ستا میوزیک طرف ته راځم ډاکټر صاحب میوزیک ته کله او څنګه رالو زه چې په 8th grade کې وم که نه نو لکه میوزیک بیسیکلی لکه आवाज زما مطلب دا چې لږ نیچرل په دی او چې لکه میوزیک کې دا ډېر ضروري دی چې لکه نیچرل دی لږ شان لکه یو سنګر ورته مه وایه لکه یو کس ته لکه آواز ټیکي لکه نیچرلی هغه ته چې لکه دغه وي ګاډ ګفټډ وي که نه نو بس هغه چې بیا پالیش شي نو هغه بیا یو ښه سنګر ته نه ښه جوړ شي بیسیکلی نو 8th grade کې زه هم نو لکه زما ګیټار سره شوق پیدا شو هلته زموږ په سکول کې 2 کسان کوم چې لکه سیکنډ ایئر والو وو بیسیکلی زه په 8th کې وم هغوی به لکه داسې یو به ګیټار و او بل به چې کوم دی سنګینګ کولو نو ما شوق غونډه مې پیدا شو ما دا خو ډېر ښکلی اواز کې دا ګیټار مې زه به یې زده کوم که نه ما دا خو به ګران کار وي بیا ما 8th grade چې کله اینډ کېدو نو ما لکه ګیټار واغستو که نه نو بیا ودین 2 months چې کوم دی ما پریکټس کول ورو بس ما زده کړو لکه داسې لکه د سوشل میډیا نه شو لیکچرز بیا یو سره بل سره بیا چې کوم دی یو څو چې کوم میوزیک کې لکه ما دغه وکړه لکه زما د ملګرو سب جان پہچانو لکه ټیچرز خو نه چې سینیر میوزیشین چې هغې سره کې هغې نه لیکچرز والا یوټیوب نه او بس 2 میاشتې به کې وتې نو بیا چې یو پرې بیسک سړی زده کړي نو بیا خپل ټول بیا هغه لکه ورسره بیا هغې نه بعد چې کوم دی 2nd year ته لاړم بیا MBBS کې ایډمیشن وشو بیا MBBS 3rd year کې زما یو بینډ جوړ شو نو مطلب د سټډي سره سره تاسو میوزیک هلې ځلې روانې وي اوکې او فیملی ته پته وه پیرنټس ته اوکې خو هغې ته بس دا وی چې سبق وایه نور کار سکې لکه څه خلک چې بالکل یو طرف ته وځي که نه لکه سټډیز ته پاتې شي نو بیسیکلي اصل کې زمونږ د شو بیز فیلډ داسې دی که نه لایک چونکې زه خپله هم داسې یم چې لایک زما هم ډېر شوق و چې زه ډاکټره جوړه شم او یس زه ډېر برایټ سټوډنټ وم خو ټي وي چونکې زه د 4 کالو چې زه ټي وي ته تللی وم PTV شاور ته صحیح ده نو د ټلویزیون د کیمرې د شهرت او دغه دومره یو عجیبه غوندې نشه ده چې دا تا ته وشي نو بیا ته بس آرټس ته پاتې شي او جرنالیزم ته پاتې شي که نه او بس صرف بیا دومره چې ته وایې چې دا سبق دومره یم چې یو ډیګري ځان سره ما سره یو ډیګري چې څوک نه بوځي هغه ځکه یو خو زموږ په شو بیس کې تاسو چونکې اوس که تاسو راغلي مې نو تاسو پته چې ډېر ټایم لګي بالکل همداسې لایک جنید موږ د روژې نه رابطه را چې جنید به راځي نو تاسو سوچو کې چې څو میاشتې ولګېږي چې جنید راځي دلته کې ځکه چې جنید ظاهره خبره خپل کلینیک کې خپل پیشنټس سره هغې سره دونه زیات بیزي نو او جنید ته دا هم پته ده چې زه دلته راځم نو ځکه راځم د نیمې ګنټې انټرویو له نو داسې سوچو که چې 2-3 ګنټې خو چېرته تللی نه وي که نه داسې ده نو ځکه دا فیملی چې کله منې کوي د شو بیز نه یا د میوزیک نو د هغې یره دا یي چې راغلی د ټایم ډېر زیات کوي که نه ښه نو بیا بس بیا بینډ جوړ شو خو لکه ما ته دومره لکه ګرانه نه ده راغلې که نه چې لکه دا دواړه فیلډ کې زه سټک شم پسې او بیا رور تاسو سره و د رور دی بیا څنګه ستا ته په کتو دغه مینه پیدا شوه بینډ ودلته کې د اسلام آباد لکه اټس ا ویری ګډ بینډ که نه چې څوک اورېدل غواړي 360 ډیګري د بینډ زموږ د بینډ نوم دی موږ پرفارم کوو لکه اسلام آباد کې ډفرنٹ کیفیز او بگ میجر ایونټس او که نه تھرو آؤٹ پاکستان نو 360 ډیګري د بینډ په فیسبوک یوټیوب زموږ اوریجنلزم دی نو یو بینډ دا ډېر ښه بینډ بیا دی ووکلسټ څه مسلې وشوې او بیس ګیټارست دی سره نه و نو زما ورور به چې کوم دی بیس ګیټار سره به شوق و که نه هغه په دې داسې اکوسټیک ګیټار باندې به بیس ګیټار لکه پریکټس کولو لګي ما هغه ته مې یو بینډ دی لکه ډېر ښه لکه نو زما سره لکه اسلام آباد دومره غټ نه دی لکه خبره لکه مقصد مې دا دی چې ډېر داسې میوزیشنز لکه ټول یو بل پیژني ولې چې لکه ډېر لږ دي او یو بل سره نو بس دا موږ پیژندل به نو ما ته وایي چې لکه څنګه چېرته موږ سره جیمینګ شروع کړو ما سره جیمینګ شروع کړو بیا لکه ډېر انډرسټینډینګ راغی
نو هغه چې موږ ووکلز لکه ستا شان د ټون والا ووکل زموږ پکارو پلس تا لکه اوس لکه نو ته بس سوې تر راتل غواړي او بل دا چې بیس ګیټاریست کم هم نو لکه آی باره کې بس نو ماته مې زما یو ورور دی مې داسې پاګه ټایم کې دومره دغه نه وغه کنه مې داسې بیس ګیټار نه پلی کړي خدا دې چې پریکټس نورمال ګیټار باندې کوي نو از ا سٹارټ بک نو هغه ټایم لکه په سټرګلینګ فیس کې راغی اوس هی از ون اف د بیسٹ بیس ګیټاریست اف اسلام آباد ماشاءالله نو بس بیا هغه کوم بیا لکه څلور کال وتل بینډ جوړ شو بیا د دوه کسانو هغه ته کمی پوره شو بس هغه نه بعد چې کوم د بیا ایونټس وو دا بیا زما فائنل ایئر 4th ایئر کې بعد 10 ورځې مرا زما پیپر به 2 ورځې بعد زما ایونټ لاړم کنه نو لکه داسې ما مینیج کړی چې لکه 2 ورځې بعد زما ایم بی بی اس پروف ته او زه برالم او لکه زما په ایونټ کې چې کوم د لک ټایم ملاوي دی نو ما ځکه دا ته وایي کنه چې ډاکټر ویل ډېر دغه دی دا ګران کار ځکه دی ځکه زمونږ کور کې یو ډاکټره ده کنه نو هغې سبق نو هغه ما کتله کنه چې هغې اگزامز دي دغې نو هغه بیا چا سره خبرې هم نه کوي کنه هغه یو شی کنه نو ما ځکه وایي چې لکه دواړه میوزیک او دا میوزیک خو داسې دی چې دا اوس تا سانګ شروع کړو نو موږ وایي چې وایو او اوس هم چې یو بل هم درنه واورم ځکه چې د دې څه وتې سړی ورسره مینټلي دومره زیات ریلیکس شي د میوزیک په خپل یې واوره نو هغې وجې نه ما وایي چې سړی میوزیک ته راشي بیا ستاسو چې کوم شوق دی نو شوق هغه دی او دلته کې ډیګري نو ما خو زه ویری ګډ چې تاسو دواړه ډیر ښه مینیج کړئ نو مطلب دا دی کنه زما دواړه ویزه نشم پرې خود راغی ویری ګډ لکه میوزیک په دې باندې دی چې لکه اوس خدا سي اوس ټایم راوته چې لکه هغه ریګولر ورځ ولا نه ورکول لکه چې د هفته کې یو 2 پیری کنه هغه کیږي لکه ټول ایونټس پلس سونګز ریکارډ کول اوس موږ په خپل پروډکشن کو کنه نو هغه اوس دومره لکه ګران کار نه اوس خو لکه یو مقام ته چې سړی راورسي کنه چې ما ته چا ویل د سټاتیک فزیشن چې د دې بس دغه کار مې چې تاسو ګونو تاسو چې تاسو پوزه دی په کار چې لګ داسي کو د خله دی لګ داسي کو د سترګې دی لګ داسي وو دا مخ ته لګ داسي وو نو بیسیکلی نو دام ساسو کاری کنه او بل دا اوس راته مو چې پروګرام به بتم چې ما پوزه بسنګ کوي بیسیکلی زه خبره کول دا غواړم چې زه چې د چا سټوډنټ هم چاته نه چې د کینیډین بورډ دا افیلیشن چې چا سره د ډاکټر همایون مومند کوم چې سېنیټر دی بیسیکلی هغه زما ټیچر دی لکه هغه نو هغه چې کوم دی زموږ ټیچر زموږ د بیچ لکه هغه زنه ما هغه نه چې کوم د ټریننګ اغسته دا ټول نو دې دسي په سایډ ولاړ دی او یو ځل بیا زما طرف ته راشه ها چې د پروګرام دومره مزدار شو زم چې اخیره کې په یو خسته غونډه میوزیک باندې اختتام کو دا سیګمنټ دا یو سونګ د نصیر افریدی کنه اوکې لکه اوس خو هغه ډېر په دې فیلډ کې لکه پښتو سونګز ان لایک ان ا ماډرن وے کنه ها نو هغه زما سینیر په پی اف کې نو بیا دغه دا سونګ ورو زما ډېر خوښ شو کوم یو د زه پښتون یم اوکې نو دا کور کوم او دا چونکی وای خو به جنید خان زما طرف نه دا ټولو نوو ځوانانو ته د دې غونډه کې د مویز غونډه کې ټول د ډیډیکیټ دي ځکه چې تاسو راغلي تاسو یو ډیر پښتو میوزیک ته یو ډیر زبردست صحرا ورکو یو ډیر خوندور فلیور هم ورکو زه خو خایس لرم شمه زه د امن یم زه میل د خیبر یم زه پښتون یم زه ډېر یم خوش نصیب امیر یم کا غریب زه دغه غم نه کوم زه پښتون یم زه د هارون باچا د ټکر د ساز زمین احساسو زه د هارون باچا د ټکر د ساز زمین لاسو کې ستر شوی یم
زه شعر د غني یم زه پښتون یم ټوپه په سر غیرت نظر زه ټنګ ټکور زمینې لاس زه ګران په ټولو یم زه پښتون یم زه شعر د غني یم زه پښتون یم ډیر ښایسته ډیر زبردست تھینک یو سو مچ فار کمینګ جنید خان ډیر خوند دی وکړو ډاکټر صاحب تاسو بالاخره څو میاشتې پس زموږ پروډوسر دی کامیاب دی چې تاسو راولي تھینک یو سو مچ ډیر زیات خوند یو ویلکم تھینک یو ډیر خوند دی وکړو اوکې لیدونکو همدې سره دا سیګمنټ پای ته رسیږي اور کوډ شان د مالو واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا نو لیدونکو دا زموږ نن په خیر پښتونخوا خپرونه تاسو وکړه نو تاسو کو غواړئ چې زموږ سره ملګری شئ په دې پروګرام کې او تاسو موږ سره خپل فیډبیک شیر کړو غواړئ نو تاسو به دا زموږ د سوشل میډیا هینډلز ښکاري کم د فیسبوک انسټاګرام یوټیوب چینل او زموږ ټویټر اکاونټ او ویب سایټ چې کوم د هم پښتو باندې نو تاسو کولی شئ چې کم یو سوشل میډیا اپ باندې تاسو ډیر اکټیو یې کاغه انسټاګرام دی نو هم تاسو ته بخکاری زموږ هم پښتو باندې انسټاګرام اکاونټ او که په فیسبوک باندې تاسو ډیر زیات اکټیو یې نو زموږ فیسبوک افیشل پیج د هم پښتو باندې الته تلی شي او که ټویټر باندې ځکه چې نن ډیر خلک نن سبا ټویټر طرف ته هم روان دي اکټیو دی دلته نو تاسو د هم پښتو باندې ټویټر اکاونټ چې دی هغه سره فالو کولی شي او که تاسو نن پروګرام بای چانس مس شوي نو بیا تاسو دا کولی شئ زموږ د هم پښتون چې کوم یوټیوب چینل دی الته تلی شي الته تاسو دا پروګرام په ریپیټ بیا کتلی شئ صحیح ده او که تاسو غواړئ چې کانټیکټ وکړئ او ما ته ډایرکټ څه پیغام راولېږئ نو زموږ واتساپ نمبر چې کوم دی هغه به تاسو د وخت په سکرین باندې ښکاري تاسو کولی شئ چې موږ ته واتساپ میسج وکړئ او تاسو ایمیل هم کولی شئ contact@hampashtoone.tv دا زموږ ایمیل اډرس دی نو دا هغه پلیټفارمز چې تاسو د نجیبه فیض سره او د په خیر پښتونخوا سره ملګری کېدی شي خپل आवाज خپل نظر خپل سوچ موږ سره شیر کولی شي دا وخت تاسو نه اجازه خو زموږ ورکوټې د معلوم نه دا وخت تاسو نه اجازه هم که ژوند خیر ان شاء الله سبا بیا تاسو سره ملاویږو نو په لوی الله مسپارم د الله پامان